اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکة المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. د امت په دې باندې اتفاق ته چې د امت د ټولو نه غټه کمزوري معمولی معاملاتو کې بددیانتی ده. که فرض کا د قیامت د ورځې پیپر 100 نمبري نو په دې کې 80 نمبر د معاملاتو جوړیږي او د معاملاتو کې که سړي کرواله صحیح ثابت نشي نو د عباداتو 20 نمبر که سړی ټوټل وام خلی خو پاس کېده ګران دي. دې ته زما ستا توجه دومره نشته. د دې وجې نه د امت هغه کسان چې هغه په نیکانو باندې مشهور دي هغه هم په دې کې ګیر دي. د دې اعتراف رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انداز کې کوي چې زما د امت مفلس هغه دی چې بظاهر خو ډیر نیکی ځکه داغه منځونه هم ډیری داغه حجونه هم ډیری داغه عمرې هم ډیری او داغه نفلونه هم ډیری او داغه تسبیح مګدي خو قد ضرب هذا داغه اخلاق خنی نو چانه سپیړه تنبولی وشتمه هذا او چاته کنزل کړي او د چانه مال قبضه کړي او د چای عزت لوټلی نو د نیکۍ په هغو تقسیم شي د هغو بدي د ده په سټ واچي ثم طرح فی النار بیا دا سړی ورته ورتاو شي. دا سړی د ډیرو نیکو باوجود د جهنم مستحق شو. دته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت مفلس ویلی دی او خيار خلق چې کله ګوري ناغوي چېره په دې امت کې نن سبا د مفلسانو تعداد ډیر زیات دی. هغه کسان چې هغه د ظاهري عبادات په طور باندې نیکان مشهور دي خو هغې په څه نه څه لحاظ سره په مالی کرپشن کې مالی بددیانتۍ کې انوال دي او ډیر کم خلق دی چې د مالی بددیانتۍ نه بچ دي. کمې کیمرې چې هغې کسانو ته فټ شوي وي چې په 2018 کې د کیپی د اسمبلی ممبرانو او خدای ول عزت ورکړو او خلقو په اعتماد کړو خو د مالی بدعنوانی شکار شو نو د هغې په شرمونو وشرمېدل. خدا کیمرې عارضي دي د الله د طرف نه کیمرې د مخکې نه د هر چا په سر سټ دي او د هر چا په سر فټ دي او د هر چا تصویرونه جوړیږي او دا به د قیامت په ورځ بیا هغه ته ښوول کیږي. دی خو ښکاره شو خو په منګه په دې نورو خلقو پردې پرتې دي. دا د مالی بدعنوانی دومره خوره ده او دومره زوروره ده چې د دې نه د راشو کولو دپاره د شعیب علیه السلام غونته کې پیغمبر چې هغه ته خطیب الانبیا وي هغه خوږه تقریر او خوږه خطبه وي خو هغه تم ځان هغه خلق د هغه خبرې تم تیار نه دي بلکې هغه ته ډیره خطرناکه خبره کوي. هغه ته وایي فاسقط علینا کسفا من السماء زه چې ته نرې که نه د په موږ باندې د اسمان نه ټوټه راوغورځونو. مطلب دا د مالی بدعنوانۍ یې داسې خوند اخیستی دی او د مالی کرپشن داسې خوند اخیستی دی چې پیغمبر چیلنج کوي چې په موږ باندې د اسمان نه اور راووروه خو موږ د دې نه منې کیږو نه. د دې نه پته لګي چې دا جذبه ډیره زیاته پوټنټ ده او دا چې په چا کې راشي نو که یو سړي ته وایي چې باباجي ته ډیر ښه سړی او ستا په ریکارډ کې حجونه هم شته او ستا په اعمالو کې تهجد هم شته او ته وفات کېدو ته نږدې ځکه چې ستا سینه خرابه شوې ده
نو اسنا چې ته جهنم ته لاړ شې، تا خپل لور لبرخه نه ده ورکړې او تا جایداد ټول په زامنو پسې لیکلی دی، یا تا خپل وراره محرومه کړی دی، یا ستاسو په کور کې یو یتیم و د هغه په جایداد دې قبضه کړې ده، نو هغه وایي لاړ دې شم خو نه کومه. او ډېر کسان داسې دي چې هغې واقعي د ځنکدن نه ګنټې مخکې یا یو ورځ نیمه مخکې دا اعلان کړی دی او هغه بیا واقعي په حالت کې د دنیا نه تللی دي. نو مالی بدعنواني دومره غټ شوق دی چې ډېر نیکان خلق په هغې کې سفري. د انبیاو په باره کې موږ ته قرآن ویلو چې اولئک الذین هدی الله، دغه خلق په هدایتو، نو فبهما مقتده، د دې په هدایت پسې شئ. نو د هغې هدایت دا و چې کله انبیا کوم ځای ته تلي وو نو سپیسیفیک جرم چې په کوم علاقه کې و د هغې جرم باندې ډېر زور ورکړی و. په کوم علاقه کې چې کوم جرم ډېر و دې ته یې نه دي کتلي چې یاره موږ ته به ریسپانس یا ردعمل خراب میلاو شي او بیا به زموږ خبرې ته څوک غوږ نږدي. نه، هلته کې چې کومه خبره برننګ ایشو چې ورته موږ وایو چې کومه خبره ډېره زیاته خوره وه او ډېر زیات پکې دی انوالو، لکه لوط علیه السلام چې کوم علاقې ته لاړ نو هلته چې کومه بدکاري وه، داسې بدکاري چې د نارینه سره بدکاري، هوموسیکچوال اکټیویټیز، نو هغه په هغې باندې ډز وکړو. او چې کله په هغې ډز وکړو نو الفاظ هم داسې مزیدار وو چې ورته یې ویې چې ګوره تاسو هغه ناروا کوئ چې هغه نه خنزیران کوي او نه یې سپي کوي. اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین، په عالمینو کې دا ناروا لا نه سپو کړې ده او نه خنزیرانو کړی، تاسو څه کوئ؟ نو هغه لوط علیه السلام هغه سپیسیفیک ګناه هغې ته پوینټ آوټ کو، ښکاره یې کو ورته چې ګورې د دې نه به ځان ساتئ. نو ما ته هم کو تبلیغ کو او خبره خلقو ته رسو. نو موږ له پکار دی چې په کومه علاقه کې کومه بدکاري او کم ګناه زیاتی او خلق په کم کې انوالی په دلایلو سره ورته ثابته کو. زما ستا مالی بدعنواني په ملازمت کې ده، ځکه ملازمین خپله ډیوټي نه کوي او تنخواه اخلي. د ملازمینو اکثریت په خپل ډیوټي پلیس باندې په ټایم نه وي. نو دې وجې نه مفتی تقي عثماني الله دې په خپل رحمتونه را نازل کړي، هغه په دې الفاظو کې وایي، دا د هغه الفاظ دي او چې کله ما ته هغه ځان ته مخې ته کو، ډیوټي پر لیٹ جانا، وقت سے پہلے نکل جانا، دیا گیا کام نہ کرنا، دوران ڈیوٹی موبائل پر غیر ضروری لمبے لمبے کال کرنا، سب کرپشن کے ذمے میں آتے ہیں. دام یو کرپشن دی چې ته ناوخته ځې، دام کرپشن دی چې ته وختي راوځې، دام کرپشن دی چې تا ته کم کاره واله شوي تا هغه نه کې، او دام کرپشن دی چې ته ټوله ورځ په موبایل کې ګوتې وخې او یا په هغې باندې لمبې لمبې غیر ضروري کالس کې، دام کرپشن دی. دا په دې کې راځي او په دې کې موږ اکثر انوال یو. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مالی بدعنوانۍ د حوصله شکنۍ دپاره ټوله توجه په دې ورکړې وه. نو یو په لار روانو نو کسانو تول کاو، نو کم سړی چې تول کوي د ده بدعنواني دا ده چې دی په تول کې ډنډې وخي یا د ده من اته دړی، نو دی بیا په مارکیټ کې خوره کوي زما سودا ارزانه ده، نو خلق وي هغه ارزان خرڅوي. نو کله چې وګوري نو د هغه من چې دی هغه کمی. او بل طرف ته مالی بدعنواني په دې صورت کې یي چې ستا سره چی دی نو په هغې چای کې تا څه مساله میلاو کړې ده او تا هغه شی چې ستا دی هغه من غش فلیس منا، چا چې ملاوټ وکړو ملاوټ شو د څیزونه ته خرڅې، نو دا مالی بدعنواني ده. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په هغو تو او هغې وزن کاو نو هغې ته یې څه وی، انکم قد اوتیتم امرین حلقت فیه امم اسبقة قبلکم، پخواني قومونه په دې تباه شوي چې هغې په تلې کې ورانې کاو. نو دې وجې نه یې هغې تول واله ته یې وی زن و ارجح، ته ګوره چې کله دغه کې که نه هغه تل تول کې نو داسې درون تول کوه. و اذا وزنتم فرجحو، کله چې تاسو وزن کوئ په دې کې احتیاط کوئ. نو درې څیزونه دي، یو وزن کولی، یو ناپ کولی، یو جوک کولی. نو په جوک په ناپ او په هر شي کې به خیال ساتئ. نو د شعیب علیه السلام چې په کوم وخت کې راغلی و هغې خلقو به د ناپ او د جوکو کې خیال نه ساتو. د هغې غټه وجه دا وه چې هغې انهما لبامام مبین،
هغې په بین الاقوامي مارکیټ باندې قبضه وه، او کله چې بین الاقوامي مارکیټ ستا په قبضه کې نو هلته کې د خلقو توجه بیا کرپشن ته لاړ شي، نو هلته چې په جوک کې یا په دغه کې ته کمې او زیاتې وکې پیسې به شاید چې ډېرې وګټې، خو کوم ستا ګاهک چې دی هغه واپس نه راځي بیا تاله، ځکه هغه ګاهک چې دی هغه دومره لرې نه تللی چې هغه سامان تاله واپس نشي راوړی، نو په هغې کې ته بیا زړور شې. د دې وجې نه حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته نصیحت کوي چې دا ناروا مه کوئ، خو قوم دومره ډیټ دی، قوم د مالی کرپشن دومره خون اغستی دی چې هغه حضرت شعیب علیه السلام ته سخت جوابونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مالی کرپشن په باره کې موږ ته مختلفې پهلو باندې راغلی دی، او موږ یې پوه کړي چې تاسو مالی کرپشن کوئ نو ستاسو به دواګانې نه قبلیږي. نو کله چې هغه یو صحابي صاحب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رسول الله ته وی چې ما ته دعا وکړه چې زما مستجاب الدعوات شماره دوامي قبلیږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ساده خپل رزق د حلال کا، مطلب دا چې کستا رزق حلال نه نو فانا یستجاب له، بیا د هغې سړي دعا نه قبلیږي. نو مالی کرپشن کې چې څوک انوالي د هغه دعاګانې نه قبلیږي. او بیا د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا یو حدیث زما ستا دپاره انتهایی الارمنګ دی، ځکه چې کم ملازمین چې خپل ملازمت په صحیح طریقه نه کوي تنخواه حرامه شوه، او کم تاجران چې هغه په ډنډی وخي یا هغه د ملاوټ شکاری یا د 1 نمبر شي په ځای 2 نمبر شي خرڅوي، نو د هغې مال حرام شو. چې کله مال حرام شو نو صادر چې په سر کړی نو دا صادر بم حرامي. د دې وجې نه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کم صادر مثال ورکوي نو فرمایي من اشترا ثوبا ب10 دراهم، چا چې په 10 روپۍ یو کپړه واغسته وفیه درهم حرام، او په دې کې صرف 1 روپۍ حرام وه، لم يقبل الله صلاته ما دام علیه، تر څو پورې چې دا صادر د په سر کړی د مونځ نه قبلیږي. او بیا ثم دخل اصبعیه فی اذنیه، بیا په دې خپلو غوږونو کې دا خپل دواړه ګوتې ورننیستې او دا الفاظ وی وقالا سمتا، زما دا دواړه غوږونه دې کاڼه شي، ام لم یکن النبی سمعته، کو چېرې ما دا خبره د رسول الله نه په دې خپلو غوږونو اورېدلي. د دې مطلب شو چې که زما 10 روپۍ تنخواهی په هغې کې 9 واله ډیوټي خو ما کړي خو د 10 مې نه کړي، نو دا یو پکې حرام شوه. او یو صادر چې زوالم نو زما تقریبا 2-3 کاله کېږي، نو 2-3 کاله چې هغه زره ساره د ماښام په مانځه کې د ماسخوتن په مانځه کې ما په سر کړی، نو د دې حدیث مطابق زما هغه مونځ نه قبلیږي. نو څومره غټ لاس شو د 1 روپۍ د لاسه. د دې وجې نه حضرت شعیب علیہ السلام چې کم قوم ته تللی او کم قوم ته د مالی بدعنوانۍ خلاف خبرې کولې، نو د هغې جوابونه او زموږ جوابونه تقریبا یو شاني. لکه مثال په طور شعیب علیہ السلام ورته څه وایي اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، دا څه کوئ تاسو د خپل ناپ چې کوئ، جوک چې کوئ، وزن چې کوئ، دا ټیک ټیک کوئ، وزنو بالقسطاس المستقیم دا کوئ. نو هغه ورته په جواب کې ورته وایي انما انت من المسحرین، ته خو موږ ته دې څه ښکاري لکه چې جادو د باندې چا کړی، دا خو ته د پاګلانو خبرې کې. بیا ورته څه وایي فاسقط علینا کسفا من السماء، زه چې ته ډېر نرې نو په موږ باندې د برې نه د غره نازل کا، دا د اسمان یو ټوټه را باندې رواته وه، خو د دې نه کوو. او بیا ورته په غوږ وی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا، موږ به تا او ستا د ملګري ټول د دې خپل کلي نه وباسو. د دې خبرې نه قلار شه. څومره سخت رد عمل دی، ځکه مالی امور باندې چې په پیسو سړی عادت شي، په حرامو پیسو عادت شي، هغه بیا ته په حلالو د هغه راړول بیا ډېر زیات ګران کار شي. که شعیب علیه السلام غونته کې پیغمبر چې هغه ته خطیب الانبیا وي، هغه ورته وینا کوي، هغه خلق ورته وي چې هغه وي یره کا زه وایم چې خدای د باندې رحمت راووري، دی وي نه په موږ د غضب راووري، خو د دې شي نه منې کېږو. د دې وجې نه چې کوم خلق د پیسو خوند اغستی دی، هغې بیا په خپله بېعزتۍ باندې نه د هغو ویډیوز کو په ټوله دنیا کې بیا چلیږي چې دا ستا هغه MP دی، دا هغه دی چې بله ورځ قرآن کړی، هغه وایي دغه بېعزتي مې قبوله ده خو پیسې نشم پرېښودی. نو مالی بدعنواني او مالی کرپشن، ځکه چې د کلو د پیسو مینه دې پړه کې راننوته او کله تا پیسه اسره کړه نو بیا ستا د آخرت جنتو
او د دنیا عزت دا دواړه په خطر کې دي. نو حضرت شعیب علیه السلام هغه خلقو ته وی ورته چې کله دا خبره کوي چې داسې مه کوئ، نو هغه ورته وی وما انت الا بشر مثلنا، ته خو مړه زموږ په شان بني آدم یې. او کته بیا ان ظنک لمن الکاذبین، موږ ته خو ته دروغجن ښکاري. شعیب علیہ السلام په مختلفو طریقو باندې هغوی د پوه کولو کوشش کوي او ورته وایي ګوره واتقوا الذي خلقکم والجبلة الاولین، ګوره هغې ذات نه ویریږئ که نه، تاسو هم پیدا کړي یې او ستاسو نه مخکې چې کوم خلق و هغه هم پیدا کړي دي. ګوره انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، زه په تاسو باندې یریږم چې د خدای داسې عذاب به د باندې راشي چې هغې به د هر طرف نه دغه کړي، په تاسو باندې احاطه کړي. او دی ورته وایي او بیا ورته شعیب علیه السلام په مختلفو طریقو پوه کوي، ورته وایي بقیت الله خیر لکم، ګوره تاسو چې کوم پرسنټیج پاتې کیږي که نه حلال پرسنټیج، ستاسو چې کوم حلال آمدني ده دا ستاسو دپاره ګوره ډېره غوره ده. که فرض که ته په حرامو شې او د حرامو آمدني ته ډېر هم کې، نو په کور کې به دې مریضان راشي چې په هغو به ولګي، یا په عدالت کې د کیس راشي چې په وکیلانو به ولګي، یا به څه ډیزاسټر وشي جو هر څه به دې بیا د لاس نه لاړ شي. نو په دنیا کې به دې هم نصیب نشي او د آخرت تباهي دې هم راله. نو ښه خبره دا ده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. او بیا ورته وایي ګوره د شعیب علیه السلام په قوم کې چې کومې کمزورۍ وي، نو یو کمزوري پکې دا وه چې د خلقو د ساده و خلقو د سادګۍ نه به پیدا غسته او په هغو به ارزان شی ګران خرڅاو او ګران شی به یې ته ارزان اغستو. نو هغې ته خاص طور وي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، د خلقو د څیزونو قیمتونه مه کموئ. دې وجې نه چې کم په مارکیټ ته کم سړی خپل شی راوړي، لکه د سواړۍ میلې ته د علم نه یو سړی خپله بیزه راولي یا د چغرزو نه خپله غوا راولي، دې دپارې راولي چې په سواړۍ په میله کې ته په بولۍ باندې ښه ګرانه خرڅه شي. او دا غریب سړی د دوره مدت ساتلې ده، خو ته ورپسې یا بودال ته ووتې یا پسې کاټکلې ته لاړې او هلته په لارې کې ته ارزانه واغسته او هغه غریب ته مارکیټ ته پرې نه ښودو، نو هغه هلته وایي یاره وایي په لار کې رانه چا واغسته، ته بیا په کلي کې وایي ارزان راته میلاو شو، ځکه چې د میلې نه مې بار بار واغست. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه موږ منې کړي یو. او د لا تبخسوا الناس اشیاءهم، د خلقو د څیزونو قیمتونه مه کموئ. په دې کې دې ته م اشاره ده چې هر غریب سړی مارکیټ ته راپرېږدئ چې هلته کې هغه خپل دغه وکي تسلی وکي او دا شی کو ته فرض کا په ګرانه خرڅېږي، نو ته ولې په ارزان آلې؟ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن طلق الجلب، حضرت د دې نه منې کړې ده چې ته د خلقو دپاره بار د میلې نه وځې او هلته ته شی ارزان والی د هغه د سادګۍ نه پیدا والی. د سادګۍ نه پیدا غستل دا د شعیب علیه السلام د قوم خویو او د هغې انجام بیا څه شو، هغه بیا وروستو را روان دی. نو شاید چا بیا ستا هم انجام شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ګوره تاسو داسې کوئ چې تاسو دغه نه بارو بار څیزونه مه اخلئ، او بیا ورته ویلي چې تاسو کوشش کوئ چې تاسو خپل سامان مارکیټ ته راوړئ. نو وی الجالب مرزوق، څوک چې مارکیټ ته خپل سامان راوباسي خدای به له رزق ورکوي، او څوک چې د مارکیټ نه پټوي چېرې ګران شي بیا به خرڅوم. نو والمحتکرو دا ذخیره اندوز دی، نو ملعون دا ملعون دی، په د خدای لعنت دی. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته زور لګولی او بیا دا ویلي چې څوک ذخیره اندوزي کوي په دې خیال چې څیزونه ګران شي نو بیا به یې راوباسم، اما پټ کړي دي، دا سړی داسې مجرم دی لکه د الله په کتاب کې تحریف کرنے والا چې مجرم دی. د دې وجې نه زما ستا دپاره یو دغه دا دی چې د خلقو د سادګۍ نه فایده مالی. جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه چې کوم اس نوکر وله راوستی په 300 روپۍ، نو هغه ورته په ورو هغې سړي ته وی چې په 400 نه ورکې، هغه وی حضرت ما خو په 300 درکړې، 800 ته یې ورساو. او چې کله ملګرو ته تپوس وکړو وی ما د رسول الله سره لوز کړی چې زه به د هر چا دپاره خیر خوایم، او دا سړی نه پوهېدو د 1,000 روپو شی په 300 ورکاو، دی محتاج هم و ناپوه و، ما د دن ناپوهۍ نه فایده نه اخسته، کم مناسب قیمت چې واوله ما ورکو. نو دا خبر حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته کړې وه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بیا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تاسو داسې مه کوئ، فساد مه کوئ، ځکه چې کله ظلم زیات شي هلته فساد راځي. فساد الو نه راځي چې هر سړی په اعتدال سره په خپل اربټ کې
په خپل مدار کې چکر لګئی، خپل شی اخلی پردی ته لاس نه وروړي، پردی شی پردی سړی بل سړی ته رسوي. ہر کسی کا حق اگر آپ اس کو دیتے ہیں اور اتنا حق خود لیتے ہیں جتنا کہ آپ کا حق ہے، د دې مطلب دا چې ته په مدار کې او چې کله ته د مدار نه وځې نو څنګه چې په فزیکس کې الکترون د خپل مدار نه وځي او د پروټون سره ولګي نو ایټمي دماکه کیږي. ایټمي دماکه سی هغه فسادي. د قشان چې کله ته په ظلم کې د خپل مدار نه وته د بل سړي سره د ظلم وکړو او د بل سړي ستا سره ظلم وکړو او د خپل حق نه د سیوا واغستل یا د بل سړي له د خپل حق نه کم ورکړل نو تا فساد وکړو. نو ځکه حضرت شعیب وی ولا تعثوا فی الارض مفسدین. هغه خلق ورته وی چې نه ته لیونی شوی خو نه یو طرف ته وی په موږ باندې اسمان نه راوړه، بیا ورته وی آیا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. ته دا منځونه دی لکول چې موږ د خپل کار نه منې کې د خدای نه علاوه چې موږ کوم بوتان دي هغې ته هم نه یو تیار، او ان نفعلو فی اموالنا ما نشاء. زمون کاروبار دی، ستا په دې کې څه کار دی؟ ته موږ د دې نه ولې منې کې؟ موږ کو 2 نمبر تجارت کوو، موږ کو تله خرابه چلو، موږ کو پیاله وړه چلو، موږ کو په جوک کې مرانې کو، موږ کو په غزا په میټر کې مرانې کو. په دې کې ستا څه کار نشته؟ موږ هم دا وایو چې مړه خپل مونځ او دس کوه او دا هر چا خپل قبر دی او زموږ په معاملاتو کې ستا څه کار نشته. کومه خبره چې د شعیب علیه السلام قوم کوله ورته وایي انک لانت الحلیم الرشید. ته خو ډېر هوښیار ګوټی راغلی، دا هوښیارې خبرې موږ ته وکړه. بیا ورته وایي یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. دا ته چې کومې نعوذ بالله ګاډې واډې وایې که نه په دې موږ نه پوهېږو. ښه لکه ما به په 8 روپۍ شی اخیستی زه به یې په 10 خرڅوم، زه به یې په 10 خرڅوم، ما ته پې 10 میلاویږي. نو زما له دغه مارجن ښه دی که دا مارجن نه له ښه دی؟ پرېږدوه. او زه چې په پیو کې اوبه واچوم نو بیا پکې ما ته ډېرې پیسې میلاویږي. ځکه چې په چای کې چینی زه په چای کې مساله میلاو کم نو بیا پې ما ته ډېرې پیسې میلاویږي. کله چې زه خپله تله او من 8 دړی کم بیا پې ما ته ډېرې پیسې میلاویږي. ته لیونی کو نو ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا. موږ له خو دې دومره قار راوستی که نه چې شعیبه ته ګورې ډېر کمزوری سړی، موږ صرف ستا د نسب اریان کړي یو، که دې نه خفه کېدی که نه نو لرجمناک وما انت علینا بعزیز. موږ به ته په ګټو ویشتلی وې. نو مالی کرپشن دومره ډیر دی چې کو فرض کته یو مالی کرپټ نیک سړی ته چې بظاهر هغه زبر ښکارېږي هغه ته ووایي چې دا ناروا مه کوه، نو هغوی موږ ته دا خبرې مه کوه. ډیرو خانانو او ډیرو بزرګانو مشرانو کسانو خپل امامانو ته په منبر ویلی دي چې موږ ته به د میراث مسلې نه کوي. دې ته شو حقه خبره دا کوم چې د شعیب علیه السلام او هغه ورته وایي که ته دا خبرې کې نو موږ به د امامتۍ نه وباسو. نو د امامتۍ نه وباسي د شعیب علیه السلام قوم څه چل کاو وی موږ به دې په ګټو وولو، موږ صرف ستا د رشته دار اریان کړي یو کینې ته خو موږ ته اړو څه شی نه ښکارې. نو الله تعالی په آخر کې د هغې هغه سزا ښیي او هغه ډېره د یارې ده. د نن نه 100 ورځې مخکې نن 14 فروری 2021 دی، نو یو 2 ورځې مخکې زلزله راله او هغې زلزلې ټول خلق ډېر یېرولی و او د شپې په ناوخته کې وي خلقو کلمې ویلې راووتو دې ته رجفه وایي. دا زلزله که لږه ډېره زیاته شي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د مالی بدعنوانۍ یو سکینډل په ویډیوز په صورت کې وایرل شو. دا دواړه کوریلیټ کا چې کم قوم مالی بدعنواني کوي په هغې باندې عذاب څه راځي، دغه عذاب د هغې نښه وه. او د قرآن د آیاتونو ته ګوره نو وایي واخذت الذین ظلموا الصیحه. نو هغه دې کسانو باندې یو کریکه راله، زلزله چې راشي د سره بلاست وشي او د بلاست سره بیا څه چلو شو، یو آواز وشو نو فاصبحوا فی دیارهم جاسمین. دغه مالی کرپټ خلق چې و دې په خپلو کورونو کې بیا پړ مخې پراته وو. الله خیر کو بیگانه بله شپه کو فرض که دا اوږده شوی وی نو موږ به پړ مخې پراته وو، چونکې موږ هم هغه ریکوایرمنټ پوره کړی ځکه چې ستا د قوم مشران کرپشن کوي، مالی طور کرپټي. نو دا خوا په خپله نه دي مشران شوي، زما ستا اکثریت وله ووټ ورکړی دی، گویا کې چې موږ ټول کرپټ یو. ځکه کرپټ خلق کرپټ خلقو له ووټ ورکوي، هغه کرپټ خلق بیا بره خرڅېږي. دغه خرڅېدل نو دې وجه نه د آیاتونو ته ګوره او د صورت شعراء، د صورت اعراف، د صورت هود، د صورت عنکبوت او د سوره نمل دا ټول آیاتونه په دې باندې گواه دي. نو په شعراء کې ورته وایي فاخذهم عذاب یوم الذله،
انه کان عذاب یوم عظیم. په دې باندې داسې یو سوری راغی، یو داسې وریځ پرې راله چې د هغې وریځې نه اور پرې راوورېد او دغه ډېر غټ اور و په هغې وسول. او بل طرف ته په بل ځای د هغې پکچر پیش کوي، نو فاخذتهم الرجفتو، نو په هغې زلزله راله، څه چې یعنې ارتکویک پرې راغی. فاصبحوا فی دارهم جاسمین. که ارتکویک چې راشي، کله چې زلزله ځمکه ړقېږي ورسره اواز هم وشي، یو ځای سیحه ووي، بل ځای رجفه ووي، بل ځای یوم ذله ووي. او بیا په عنکبوت کې وایي فکذبوه فاخذهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاسمین. دی د شعیب خبره نه منله، نو په دې باندې زلزله راله، د زلزلې سره کریکه شوه، د هغې سره عذاب راغی او په خپلو کورونو کې پړ مخې پرېوتل. د دې نه دا پته ولګېده چې کم خلق د مالی بدعنوانۍ شکاري، کم خلق د مارکیټ کرپشن شکاري او د خپل مبلغ او د خپل مربی او د خپل پیغمبر خبره نه مني، نو چونکې پیغمبر په وخت کې باغې کې به عذاب زر راتو. اوس زما ستا دپاره مهلت دی، کو موږ د حلال او د حرامو تمیز ونه کو، نه که دلته نه، نو په آخرت کې د الله د عذاب نه خلاصېده ډېر ګران دي. ما تعالی پکار دی چې په خپل مالی امورو باندې ټوله توجه ورکو، هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه امت کې چې کوم مفلس ته چرته موږ پاغه ډیفینیشن شکار نشو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.